د کوکارۍ د سیمې یو داسې ځوان چا چې په ډیر کم عمر کې د خپلې پوهې او شرافت له وجې نه یو اعلی مقام حاصل کړی و. د غریبانو په درد درمن خدای بخښلی ډاکټر عبید پرویز که نن زموږ په منځ کې نشته، خو د هغو فلاحي او سماجي کارونو د خلکو په زړه کې یو داسې کور ودان کړی دی چې د هېرېدو نه دی. نن د دغه ځواني مرګ ډاکټر عبید پرویز په نوم باندې په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول چتور کې د الفجر فاونډیشن په مرسته د KKK تنظیم لخوا بلډ کیمپ لګېدلی و چې پکې ډیرو ځوانانو او د سکول استادانو د ډاکټر عبید مرحوم د ایصال ثواب لپاره خپله وینه ورکړه. نننی بلډ کیمپ زموږ چې کم یو خوږ او درون خپل کلیوال کاروان کارکونو ډاکټر عبید شهید دغه په یاد کې موږ منعقد کړی دی. پرون یو کیمپ کوکارۍ کې وشو، نن په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول چتور کې وشو. نو د دې ټول هغه ثواب او د دې ټول هر څه هلې ځلې هغه ثواب چې کوم دی موږ ډاکټر عبید شهید ته ډیډیکیټ کوو. او زموږ دپاره د دې کیمپ د موټیویشن یو غټه وجه زموږ د خپل سکول یو دوه طالب علمان وقار او یاسین هم دی چې هغه د تلیسیمیا پیشنټ دي، او موږ د هغو د تکلیف او د هغو چې کوم هغه سخت هغو باندې یو کوم ضرورتونه دي د هغې موږ سره احساس دی. دې وجې موږ الفجر سره دغه شان فرنټیر فاونډیشن سره او دغه شان د نورو ملګرو په کوششونو باندې مختلف وختونو کې بلډ کیمپ ارینج کوو د پاره د دې چې کوم ضرورتمند خلک دی د هغو ضرورتونه ترسره شي. په دې موقع د دې سکول دوه ماشومان وقار علي او یاسین کم چې د تلیسیمیا په مرض کې مبتلا دي او هره میاشت کې ورته وینه پکار وي، دوی د خپل طرفه د الفجر فاونډیشن شکریه ادا کړه او وی ویل چې دوی زموږ د صحت مکمل خیال ساتي او په صحیح وخت موږ ته فری اف کاسټ وینه راکوي. د 14 کال نه د تلیسیمیا میجر کې مبتلا یم او تلیسیمیا میجر د یو داسې بیماري ده چې په دې کې د یو صحتمند انسان وینه باندې تلیسیمیا پیشنټ چې دی دا ډیپینډ کوي. نو الفجر والا زموږ دپاره مختلف موقعو کې بلډ کیمپ لګی او موږ ته دا وینه فراهم کوي. او د 14 کالو نه د الفجر سره رجسټر یم. 15 سال نه وینې له راځم او دوی موږ له وینه فراهم کوي په هر موقع او په هر څنګه حالاتو کې. او زه په دې د الفجر فاونډیشن ډېر شکرګزار یم. زموږ په بلډ باندې د یو انسان زندگی بچ کېدی شي، نو ولې نه زموږ په هسې هم زموږ نه کمیږي، زموږ په وجود کې ضایع کېږي. نو ښه دا ده چې موږ د یو انسان زندگی بچ کړو. زموږ یو بیګ چې دی هغه د 3 انسانانو زندگی بچ کولی شي. او قرآن مجید کې ارشاد هم دی چې چا د انسان زندگی بچ کړو نو هغه داسې شو هغه چې ټول انسانیت زندگی بچ کړه. الفجر فاونډیشن د تیرو 14 کالو راسي په سوات کې د تلیسیمیا مریضانو ته وینه ورکوي. په سوات سنټر کې د دوی سره 300 مریضان رجسټر دي چې پکې د سوات نه علاوه د شانګلي، بونیر، دیر او باجوړ ماشومان شامل دي. د دې تلیسیمیا مرض په حواله سره د الفجر فاونډیشن نماینده پاسون نیوز سره د خبرو اترو په وخت ووی. الفجر فاونډیشن د 2004 نه د تلیسیمیا ماشومانو ته فری اف کاسټ بلډ سرویسز ورکوي. دا وخت د الفجر سره 370 ماشومان چې دی هغه رجسټر دي او د دې 370 ماشومانو لپاره موږ په مختلف سیکټرز کې بلډ کیمپس لګو. کمیونټي، سکولز، کالجز، یونیورسټیز د هغې کې موږ کوشش کوو چې د تلیسیمیا اویرنس په خلکو کې پیدا کړو چې د دې مرض خاتمه چې دا د دې اویرنس چې دی په عوامو کې راشي چې د واده نه مخکې خپل د تلیسیمیا ټیسټ چې دی هغه انشور کړي چې را روان پاپولیشن چې دی هغه د تلیسیمیا نه پاکي. ځکه زموږ نیټ چې دی هغه تلیسیمیا سپاک پاکستان چې دی موږ هغه په خپل دغه کې راولو. ډاکټر عبید پرویز مرحوم د تلیسیمیا د مریضانو لپاره وینه ورکول خپل میشن او د خلکو خدمت یې عین عبادت ګڼلو. یاد دی وی چې د کوکارۍ هایر سیکنډري سکول کې هم د مرحوم روح ته د ایصال ثواب لپاره بلډ کیمپ لګېدلی و چې پکې په درځنونو ځوانانو خپل وینه عطیه کړې وه. تنظیم اراده لري چې داسې کیمپونه به وخت په وخت په مختلفو علاقو کې جاری ساتي او ورسره به د تلیسیمیا د مرض د مخنیوي لپاره آګاهي مهم شروع کوي. صمد انجم، پاسون نیوز، چتور، سوات.